دوی ما ته وایي چې ته ډي پي او صاحب له لاړ شې نو ډي پي او به زموږ څه وکړي، کم نه کم موږ به دلته نه ټرانسفر کړي. ما نه په نورو دشمنو کې جي 4 کسه لګېدلي دي، یو مې پکې رور مړ دی، یو مې د رور سره زمونږ ګاونډي دی ملګری دی هغه مړ دی، دوی راله ملګري په اسلام آباد کې شتي او ما سره جي دغه زما په سر باندې ښځې د اجرت کار کوي لګې دي ما پسې رشته داران چې دا دلته چمګاونډ کې څومره کریمینل خلک دي ټولو ته زما په سر باندې اجرت یې میلاویږي او ما پسې د شپې او د ورځې کوشش روان دی که ما ته هر څه نقصان ورسېدو، ما ته که دشمنانو هر څه نقصان ورسو، زما چې کوم سړیرو کې انویسټیګیشن سټاف ناستی دی زما به دا ذمېواري دا ورسره 100 په 100 باندې میلاو دی. دوی زما د دشمنانو نه په کروڑونو روپۍ خوړلي دي او ما ته کله وایي د شپې راشه تاڼۍ ته او کله راته وایي ته هسپتال ته لاړ شه نقشه ضرر پسې ټوپک یې رانه لیسنسداري دوی اخیستي دي او زه داسې تش تور نقشه ضررو پسې هسپتال ته ځم په 4 دشمنو کې ما سره هر طرف نه ظلم زیاتې روان دي. السلام علیکم، زما نوم سبزري دی جي، زه د او 400 سړیرو اوسېدونکی یم جي او زمونږ خپلې ذاتي دشمنۍ دي هغه پېښور کې وې چالو وې تقریبا دا 7 کاله وشو. د هغې باوجود جي دلته زما په 15 تاریخ باندې یو وقوعه شوې وه سړیرو بازار کې 15/3 باندې، د هغې نن 23 تاریخ دی تقریبا څه د پاسه یوه میاشت وشوه جي او دا زورور خلک دي دلته ایم پی ای دی په سړیرو کې افتخار الله جان چې د هغه خلاف ډېرې پریس کانفرنس تاسو ته پته ده پرون هم شوي یا بله ورځ هم شوي دي او خپل دلته یو اندا قانون ساز کړی دی. ډي اس پي صاحب له هغوی له هم دمکۍ نه ورکوي چې داسې وکړه هغسې وکړه پولیس مونږ له چې پولیس له لاړ شو وایي مونږ بې بسه یو. زما یو اف آی آر دی چې زما کوم دې وقوعه شوې وه جي په ما باندې ډز هم کړې وې او ما سره زه بیماره مور وه د زړه اپریشن یې کړی و هغه ما سره و هسپتال نه رالو جي ما ترې دوایي اخیستله 400 روپو دوایي وه جي هغې ما له په 800 روپۍ باندې راکوله په هغې باندې زما او د ده تکرار وشو. زه خپل حجرې مخې ته په 30-35 کسان باندې په ما باندې ډزې مو کړې ګزارونه یې مو کړل زما پکې دا یو ګوته هم ماته ده د هغې ټول میډیکل رپورټ زما موجود دي. هغې جي 400 چې کوم ډسټرک هسپتال دی په هغې کې شفارس کړی ایم ایس ته ما له په 20 ورځو کې نقشه ضرر راکو په منډو ترړو په شفارسو چې نقشه ضرر مې راوړو اوس مې دلته انویسټیګیشن والا له ورکړی دی ما له اف آی آر نه کوي. زه ډي پي او صاحب له هم تلی یم او آر پي او صاحب له هم مردان ته تلی یم دا پې ټول ما خبر کړي دي. انویسټیګیشن سټاف کې یو شوکت خان دی یو پکې ورسره مرزا دی یو صبغت الله خان دی چې دوی ما ته وایي چې ته ډي پي او صاحب له لاړ شې نو ډي پي او به زموږ څه وکړي، کم نه کم موږ به دلته نه ټرانسفر کړي خو مونږ تاله اف آی آر نه کوو چې ته څه کولی شې هغه وکړه. یوه نیمه میاشت وشوله زما نقشه ضرر ما سره تصویران دا دي موبایل کې پراته دي ما په تاڼه کې نقشه ضرر ورکړی دی اوس ما ته وایي چې ستا نقشه ضرر مونږ سره په تاڼه کې نشته. ما دا میډیا والا رونه راوغوښتل د دوی زه ډېره شکریا ادا کوم چې ما له رالل خو زه دا یو خواست کوم اعلی چارواکو ته او ټولو مشرانو ته که پولیس دي چې څومره محکمې دي ما سره چې تاسو وګورئ هر طرف نه یو ظلم یو زیاتې روان دی که دشمنی مې د جي ظالمانو سره مې دشمني ده هغوی را سره ظلم کوي زما کشران رونه دي دا د جي مسافر دي کورونه پې وران دي مسلو د لاسه بار ملکونو کې ناستې دي جي واړه واړه بچي دي دلته په کور کې ناستې دي دشمنۍ د طرف نه را سره یو ظلم زیاتې روان دی د قانون د طرف نه را سره یو ظلم زیاتې روان دی د پولیس د طرفه را سره یو ظلم زیاتې روان دی نو آخر مونږ چېرته لاړ شو چا ته وجاړو. قسم مې دی په خدای په دې پاکستان کې په رهایش باندې تنګ چې څه وکړو خودکشۍ ته تیار یو ځکه چې زمونږ خبره نه اورېدلی کېږي چې مونږ یو ځي ته لاړ شو هلته مونږ جړا فریاد کوو مونږ ته وایي ته سیټ ته کښېنه زمونږ که دشمن دی هغه رینګو کي او که دلته چې دا ایم پي ای ایم این ای دی چې چا سره مسلې دي دا رینګو کي وروره مونږ ته چورلټ رابار کړي د دوی خبره اورېدلی کېږي او زمونږ خبره نه اورېدلی کېږي. زما ټول ورونو ته خواست دی چې دا زه کوم جړا فریاد دی تاسو ما سره مهرباني وکئ ما سره مرسته وکئ ما سره سپورټ وکئ ما له د خپل آئیني او قانوني حق ما ته میلو شي. زه د دې میډیا والا ډېره شکریا ادا کوم چې ما له دلته رالل ما ته مسلې دي ذاتي دشمنۍ مې دي زه وتی نه شم د دې ځینه او انشاءالله که ما ته د دې باوجود هم انصاف میلاو نه شو نو زه به خپل د دې کلي زنانه رشته داران زنانه ماشومان نارینه زه به ټول روباسم او زه به د وزیر اعلی خوس مخې ته هلته به هم در نه کومه چې دلته دا کم کم خلکو له دا واک اختیار ورکړی دی د دې د مکمل تپوس وکړي او زما آی جي صاحب ته
ډي پی او صاحب سلیمان ظفر صاحب ته جي چې تاسو سره زما پرسنل ملاقات هم وشو ما تاسو ته هم جړه فریاد وکړو مردان ته هم جي آر پي او صاحب له مې هم درخواستونه ورکړي دي کمپلینټ سیلو باندې گورنر کمپلینټ سیل کې مې عرض دی کې ما خپل جړه فریاد کړی دی ما ته انصاف نه میلاویږي که ما ته بیا د دې باوجود هم انصاف میلاو نه شو نو زه به دا ټول کلیوالا زنانه ماشومان نارینه دا به ما سره زه به د وزیر اعلی حوس مخې ته هم درنه ورکوم او تر دا هغې پورې به ناست یم چې تر څو ما ته انصاف نه میلاو شوی او یا زمونږ مړي واپس دې کور ته رانلل نو تر دا هغې پورې به بیا زما درنه جاري زه به هلته نه راځم او کوم پولیس دي ولس دي او زما خاص کر زمونږ چې کوم ایس پی سی ټي انویسټیګیشن دی چارسده سجاد خان ته مې دا درخواست دی دسبسته درخواست ورته کوم د ورورولۍ عاجزانه درخواست ورته کوم چې سرجي تاسو کم از کم زما د دې کیس مکمل تاسو ګورئ دلته نه سی سی ټي وي فوټیج غیب کړی دی په ما باندې ډزې کړي دي زه یې والی په ما یې ګوته ماته کړې بیماره مور را سره ګاډي کې ناستې وه اسپتال نه زما ګاډی بوتلو زما ټوپک یې یوړلې په ما باندې هغه ټوپکو کې پرچه ورکړه مور مې بیماره پرته وه ما 10 ورځې د روژې په جیل کې تېرې کړي زه پولیس والا ته یم چې ما له اف آی آر وکړئ ما له اف آی آر وکړئ ما ته وایي ځه مړه وایي ایم پي ای دی وایي موږ څه وکړو وایي موږ له دلته نه وایي کله راته سریخ له او شفقدر له وایي موږ ته ټرانسفر وکړي هلته راله وایي ټرانسفر کوي وایي وروره وایي بس چغې واخه وایي موږ ته برن آرډر دی چې دله اف آی آر مه کوئ نو اخر زه به چا ته جاړم یو دکان ته لاړې تا دکان کې سودا وکړله نو د ایم پي ای دی کې څه کار دا چې د ایم پي ای د تره زوی دی د هغه په اجره کې دا دکان دی او هغه د تره د زوی سره چې والله ما په دې دوی باندې چې هغه ټولې پرچې ما تاسو ته وښودې چې په دې ما ده سره لږ شور شرغپ وکړو چې دا هغوی ته اواز وکړې سرکاري ګارت هم ورسره سرکاري ګارت په ما ډزې کړي دي جي ایم پي ای راووتو عبدالله راووتو او دغه ټولو په ما باندې ډزې کړي ګزارونه یې کړي د دې سی سی ټي وي فوټیج موجود دی بس جي دا خو په ما ابجکشن وکړو د 400 روپو دوی وه ما ورته ویل ته دا ولې پټ سو باندې ورکړې ما ته ویل دا شارټ ده ما ورته ویل چې شارټ د وروره ما نه 100 روپۍ زیاتې واله 200 واله نو هغه د پیسو هم خبره نه وه خو هغه په دې باندې بس یو هغه په دې غوسه شو چې تا ولې ما نه دغه وکړو دا ابجکشن دې ولې وکړو تا زما نور ګاک ولاړ دی ته ما ته چې ته دا په ډبل ریټ باندې خرڅې پیسې مې ورسره اوس هم موجود دي په قسم په قرآن 5000 روپۍ مې ورسره اوس هم پرتې دي په پیسو نیم زه صرف ګیله د خپل پولیس نه کوم د خپل آیین او قانون نه ګیله کوم ګینې هغه هم یو عوام دی او زه هم یو عوام یم چې د هغه یو کار کېږي زما ولې نه کېږي ما نه په نورو دشمنو کې جي 4 کسه لګېدلي دي یو مې پکې رور مړ دی یو مې د رور سره زمونږ ګاونډي دی ملګری دی هغه مړ دی دوی راله ملګري په اسلام آباد کې شتي او ما سره جي دغه زما په سر باندې ښځې د اجرت کار کوي لګې دي ما پسې رشته داران چې دا څومره دلته چم ګاونډ کې څومره کریمینل خلک دي ټولو ته زما په سر باندې اجرت یې میلاویږي او ما پسې د شپې او د ورځې کوشش روان دی که ما ته هر څه نقصان ورسېدو ما ته که دشمنانو هر څه نقصان ورسو زما چې کوم سړی روک انویسټیګیشن سټاف ناستی دی زما به دا ذمېواري دا ورسره 100 په 100 باندې میلاو دی دوی زما د دشمنانو نه په کروڑونو روپۍ خوړلي دي او ما ته کله وایي د شپې راشه تاڼۍ ته او کله راته وایي ته اسپتال ته لاړ شه نقشه ضرر پسې ټوپک یې رانه لیسنسداري دوی اخیستي دي او زه داسې تش تور نقشه ضررو پسې اسپتال ته ځم په 4 دشمنو کې ما سره هر طرف نه ظلم زیاتې روان دي زه چاته وجاړم ټوپک یې رانه دوی اخیستي دي پرچه راله دوی نه کوي تش تور د دې حجرې نه وځم او که په لار کې ما سره زه ولګېدم دا تره مې ولګېدو دا هلکان ولګېدل بیا به زما تور سرې به په دې سړکونو باندې منډې وخي او چغې به وخي چې راشئ ما سره ظلم وشو دې ټولې دنیا ته زما له دې دشمنانو پته نشته دا دنیا په سترګو باندې ړنده ده چې ما سره دومره یو ظلم زیاتې د دشمنانو د طرف نه را سره روان دی دلته یو ایم پي ای د طرفه را سره روان دی د حکومت او د قانون د لاسه را سره روان دی زه د اسرائیل نه راغلی یم زه مسلمان نه یم زه دې ملک کې روزګار کوم زه دې ملک کې ټیکسونه جمع کوم زما د پراپرټۍ روزګار د ټوله دنیا ما پیژني زما په شان د پراپرټي ډیلر په دې 400 په پېښور کې نشته د ایم پي ای دی ما دلته پلاټینګ کړی دی 15.5 کروڑ روپو پراجیکټ مې کړی دی دا په دې باندې غوسه دی چې تا ولې دلته رالی او دا ځمکه دې واغسته زه به روزګار نه کوم که نه زه وځم سړک ته وځم شوکې چالو کړم ډاکې چالو کړم اجرتې چالو کړم سنیچنګ چالو کړم بیا به زه هم خورم او پولیس والا له به م ورکوم بس دوی به هم خوشحالي زه به هم خوشحاله خو که زه په دې خپل اجره کې ناستی یم او د حیا عزت زندګي تېروم نه قبضې نیسم نه د چا په کار کې کار لرم نه چا سه لانجه کوم نه چا سه کنجه کوم زما د دوی د 50 کالو ریکارډ زما د پلار نیکه دي چې ما څنګه وخت تېر کړی زما روزګار څه دی زما خوراک څښاک څه دی
زما څلورونه په بار ملک کې دي مسافر دي روزګارونه کوي هلته ښځې بچي دا دي دلته ماته ناستې دي هغه غریبانانو ته هغوی ماته وایي ړم تنګ شوی موږ کور ته درځو زه ورته یم کښېنې زویه دلته مسلې دي حکومت کې انصاف نشته ولس کې انصاف نشته پولیس کې انصاف نشته چا ته وجاړم